حدیث مبارک راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د دریو څیزونو محبت دا زما زړه کې واچول شو. یو الطیب خوشبو، دویم مرأة الصالحه، دریم جعلت قرة عینی فی الصلاة. خوشبو د دې محبت زما زړه کې اچول شوی دی. نیکه پاک دامنه وفاداره بیبي د دې محبت زما زړه کې اچول شوی دی د الله د طرف نه. دریم جعلت قرة عینی فی الصلاة، دا منځ زما د سترګو یخوالی ګرځولی شوی، یعنی منځ سره محبت زما زړه کې اچولی شوی دی. چې کله نبي علیه صلات وسلام د صحابو په محفل کې دغه خپل درې محبوب څیزونه یاد کړ، نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه چونکې نبي علیه صلات وسلام سره ډېر زیات نږدې او قریبي، نو هغه عرض وکړ یا رسول الله که ستاسو اجازت وي نو زه خپل درې محبوب څیزونه وښیم چې زما کوم محبوب څیزونه دي. نبي علیه صلات وسلام وفرمایل او ته م وښایه. نو هغه ورته لومړنی وایي النظر الى وجهک، چې ستا مخ ته کتل دا زما محبوبه مشغله ده، چې بس ستا مخ ته ګورم. دویم وانفاق مالی علی امریک، او ستا په حکم باندې خپل مال خرچ کول د دین اسلام دپاره دا زما محبوبه مشغله ده. دریم وان تکونو بنتی فی بیتک، او چې زما لور ستا په نکاح کې راشي دا زما محبوب څیز دی. چونکې دا عمر رضی الله عنه دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه همیشتن بس په دغه د نیکو په میدان کې یو مقابله، نو عمر رضی الله عنه ما عرض وکړ یا رسول الله زه خپل درې محبوب څیزونه عرض کړم. نبی علیه صلات وسلام اجازت ورکړ. عمر رضی الله عنه فرمای زما د ټول نه محبوب څیز چې کوم دی هغه نیکو طرف ته خلک رابلل، یو نیکو طرف ته خلک رابلل. دویم د بدۍ نه خلک منې کول، برایۍ نه خلک منې کول، دا زما محبوب څیزونه دي. او دریم نبی علیه صلات وسلام ته عرض کوي یا رسول الله دریم څیز چې کوم دی چې کپړې مې وي زړې وي خو چې پاکي، دا درې څیزونه دا زما محبوب دي. چې کله عمر رضی الله عنه هم خپل درې څیزونه محبوب څیزونه عرض کړه، عثمان رضی الله عنه فرمایي زه خپل درې څیزونه عرض کړم یا رسول الله. نبی علیه صلات وسلام اجازت ورکړه. عثمان رضی الله عنه وایي چې نادار او تنګ دستو ته روټۍ ورکول او هغې ته کپړې ورکول دا زما محبوب څیز دی. زه وایم چې ناداره وي او تنګ دسته وي چې هغې له دغه ورکړم. عثمان رضی الله عنه عرض کوي یا رسول الله زه خپل درې محبوب څیزونه عرض کړم. نبی علیه صلات وسلام اجازت ورکړه. نبی علیه صلات وسلام چې اجازت ورکړه، عثمان رضی الله عنه وایي چې نادارو ته روټۍ ورکول او کوم سړي سره چې کپړې نه وي هغه ته کپړې ورکول. دا او دریم نمبر چې کوم دی د قرآن تلاوت کول، د قرآن ډېر تلاوت کول، دا درې زما محبوب څیزونه دي. چې کله عثمان رضی الله عنه هم خپل درې محبوب څیزونه عرض کړه، د هغې نه بعد علي رضی الله عنه عرض وکړه یا رسول الله زه خپل درې محبوب څیزونه ذکر کړم، زما کوم محبوب څیزونه دي. نبی علیه صلات وسلام اجازت ورکړه. علي رضی الله عنه عرض کوي یا رسول الله زما محبوب څیزونو کې یو دا دی چې کله میلمانه راشي د هغې قدر و عزت او د هغې خدمت کول، یو. دویم جهاد بالسیف، په تورې سره جهاد کول، میدان جنگ کې جنګېدل د دین اسلام لپاره، دا زما دعا. دریم نمبر چې په سخته ګرمۍ کې روژې نیول دا زما محبوب مشغله ده.